دا سایډ ته چې کوم دوه ډیفرنٹ مختلف تصویرونه تاسو ته ښکاري، یو دی تخلیق د باری تعالی، یو وړوکی فش یعنی مهی دی، او بل طرف ته دی انساني ابدوس چې دا انسان پیدا کړی دی او انسان جوړ کړی دی په ډیرو غټو ډالرو، ډیرو غټو خرچو، ډیر غټ وخت باندې. د دې دواړو لږه موازنه کوو، ګورو که نه. ګوره دا انساني چې کوم ابدوس دی دا په تقریبا په سمندر کې 3000 میټر 3000 میټرز دغه رنګې 3000 میټره چې کله په سمندر کې لاندې لاړو نو د اوبو د دباو د وجې نه دا په سمندر کې وچاودېدو ختم شو. په دې کې 5 مشهور د دنیا په سطح باندې مالداره کسان چې دی فیمس کسان هغه هم پکې ناست و، هغه هم پکې لاړل، او دغه ابدوز هم چې دی تباه و برباد شو. د دې په مقابل کې مونږ تاسو که وګورو دغه وړوکی پیش مهی چې دا د الله تخلیق دی، تخلیق د باری تعالی دی، دا په سمندر کې اوسیږي. او د سمندر په کومه حصه کې اوسیږي؟ دا د سمندر په هغه حصه کې اوسیږي چې هغې ته دا ابدوز د هغې نیمې حصې ته هم نه ورسېدلی. یعنې ابدوز چې کله په سمندر ته 3000 میټر فاصلې ته ورسېدو نو د اوبو د دباو د وجې نه هلاک شو، تباه شو. او دغه وړوکی 10 سینټي میټر مهی چې دی پیش، دا په سمندر کې د 6000 میټر یعنی 6000 میټره لاندې په سمندر کې د سمندر په گهرایي کې اوسیږي، او بیا هم ښه په آرام او په صحیح طریقې سره خپل ژوند کوي. نو خبره مې دا کوله چې دا ابدوز په دې باندې څومره ډالرز په دې باندې خرچه را لګېدلې وه، او بیا په دې کې خلک کېناستل د ټایټانیک په تلاش کې ووتل، او بیا د هغې سره کومه دا حادثه چې وشوله. ګوره په دې کې مونږ تاسو لپاره غټ سبق دا دی. د ټایټانیک په باره کې هم دا ویلی کېده چې کله دا جوړ شو نو دوی دا دعوه وکړه چې د دنیا هیڅ طاقت چې دی دا نشي ډوبولی، اوبه که هر څومره اخوا دیخوا شي، هر څومره طوفانونه راشي، دا ټایټانیک چې دی دا په اوبو کې نشي ډوبېدی. خو دغې کمکلو خلکو ته دا پته نه وه چې دا هر څه خو د الله په لاس کې دي. مرګ، ژوند، حالات بدلیدل، او دغه رنګې عذاب راتلل، عذاب واپس کول، قسمه قسم دا هر څه چې دي دا د الله په لاس کې. تر دې پورې و چې د ونې نه یو پاڼه غورځېږي دا هم د الله رب العزت د اجازت او د منشا نه بغیر نشي غورځېدلی. د ونې دا پاڼه چې خوځېږي دا هم د الله رب العزت په حکم او په منشا سره چې دی دا خوځېږي. لہذا دغه ټایټانیک دغه چې کله بیا د یو واورې دغه سره چې کله ډغره وي او د هغې سره لګېږي او بیا په سمندر کې ماتېږي، ډوبېږي، هغه ټولې دعوې چې انسان کړې وي چې دا هیڅ یو طاقت نشي ډوبولی، هیڅ یو طاقت دې ته نقصان نشي رسولی، هغه ټولې دروغ ثابت شوې. هغه خبره ثابت شوه چې کومه الله جل شانه څنګه قرآن کې الله فرمایي چې قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير. دا ذات صرف الله جل شانه دی. لہذا مونږ تاسو لپاره عبرت دا دی چې مونږ تاسو په خپل رب باندې یقین وساتو. د دنیا په اسبابو باندې مونږ تاسو یقین نه دی پکار، په ټیکنالوژي او په دې څیزونو باندې مونږ تاسو یقین نه دی پکار. یقین صرف د الله په ذات باندې پکار دی. څه چې الله وغواړي هغه به کېږي. نو